په باجوړ کې چې کوم اپریشن شروع دی نو د هغې د وجې نه ځینې کسان نقل مکاني کوي. نو په پښتنو کې ځینې داسې کسان دي چې هغه خپل قوم چې دی دا شرموي، لکه پښتانه چې دي دا شرموي، ځکه کوم ځای کې چې ګولۍ ورېږي نو د هغې د وجې نه خلکو چې دی نقل مکاني شروع کړې ده. نو په دې کې ځینې کسان دي چې هغه تصویران وکاږي. نن سبا د سوشل میډیا دور دی نو تصویران وکاږي او هغه تصویران چې دي هغه سوشل میډیا ته ورخېږي. کم چې نیوز والے دي، کم چې پوهه کسان دي نو خو په دې باندې پوهېږي، خو تصویران برابر وکاږي. او کم کسان چې نه پوهېږي او کیمرې راغستې او دغه شان دي کم کسان چې نقل مکاني کوي هغو له تصویران وکاږي. نو په دې کې زنانه هم دي، زنانه چې دي په کور کې ورته څه میلاو شي هغې راغستې دي که نه داسې په عدل بدل کپړو کې چې دی په دې کې د کورونو چې دی راوتلي دي. د دې نه مخکې هم دا نقل مکاني چې ده دا شوي ده، په سوات کې هم شوي ده، په نورو علاقو کې هم شوي ده. خو په هغه وخت کې سوشل میډیا چې ده دا دومره نه وه. و سوشل میډیا د هر یو کس سره چې دی موبایل دی هغه تصویران وکاږي. تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې چې ځینې کسانو زنانو له تصویران ایستلي دي او هغه تصویران چې دي هغه اپلوډ کړي دي. نو کوشش کوئ چې پردو زنانو له تاسو تصویران ونه کاږئ. ځینې کسان وایي دا په پرده کې دي، که په پرده کې د هغو سره ماشومان دي، ځینې خلک خپل زنانو له سره تصویر نه وکاږي او تاسو دغه زنانو له تصویران وکاږئ د هغې سره ماشومان وي. ځینې زنانه چې دي هغه پکې ښکاره مخ را روانې، ځکه هلته کې په هغو باندې سخت دی، هغه په منډه باندې اندازې نه راوځي او دلته کې ولې تاسو تصویران وکاږئ. نو کم کسان چې دا کار کوي نو دا کار چې دی دا غلط دی او دا ویډیو چې دا مخکې شیر کوي چې هغو ته هم ورورسي چې کم کسان دا غلط کار کوي چې هغه د دې غلط کار نه چې دی قرار شي. ځکه زیاتر کسان نقل مکاني کوي او تاسو به د پرون نه په راهیسته چې دي دا ویډیوګان به هم تاسو کتلي او تصویران چې دي دا به تاسو هم کتلي چې هغه په سوشل میډیا باندې چې دی اپلوډ شوي دي.